والغیب مصدر یؤمنون بالغیب. فلفظ د غیب کی تشریح کوي او تفسیر. غیب خو یا مصدر دی په معنا د غایب سره. سوال دا دی چې غیب په معنا د غایب شو، د اسم فاعل په ځای مصدر ولې ذکر کا؟ نو دې جواب کوي اوصف به للمبالغه. توصیف وشو په دې غیب مصدر سره د مبالغې لپاره. که شهادت لکه د شاهد او حاضر په ځای چې شهادت استعمالیږي. فی قوله تعالی په دې قول د الله تعالی کې عالم الغیب والشهاده، عالم دې په غیب او په حاضر خبرو. غیب وی ستا پټ زیتا غیب وی. والعرب تسمى المطمئن من الارض. عرب نمئی اغا پټا د ځمکینا په غیب سره. اغا ځمکه چې ښکته هغې ته غیب وی. دویم والخمسة التي تلي الکليه غیبا، او هغه سوره چې ګردې ته نږدې هغې ته غیب وی. په هغې بنده لوږه محسوسوي. دې دواړو څیزونو ته غیب ولې وی؟ ځکه دا د سترګو نه پناه دي. ښکته ځمکه کې بنده کیني نو چاله نه ښکاري، او دا د ګردې سوری هم چاله نه ښکاري. او غیب وی دې ته چې چاله به نه ښکاري. دا خو یو احتمال شي چې دا مصدر دی. دویم احتمال دا دی چې دا صفت مشبه صیغه ده او فاعل یا غیب د فاعل په وزن ده غیب. بیا پکې تخفیف وشو خففا لکه قیل، اصل کې قیلو. بیا پکې تخفیف وشو قیل ته جوړ شو. د یمن د حمیر قبیله بادشاہان ته وای. غیب په اصطلاح کې څه ته وای؟ والمراد به الخفي الذي لا يدركه الحس ولا يقتضيه بداهة العقل. دا اصطلاحی معنی د غیب ده. مراد په غیب سره الخفي الذي هغه پټ شی دی لا يدركه الحس چې حس د هغې ادراک نه کوي، یعنی په حس نه معلومیږي. ولا يقتضي بداهة العقل، او بداهة العقل هم د دې اقتضا نه کوي. بداهة العقل باندې هم نه معلومیږي. لکه ثانی شو د صفات یا د آخرت حالات شو، جنت او دوزخ، د قبر عذاب وغیرہ، دا ټولې پټې خبرې دي. وهو دا غیب قسمان، دو قسمه ده. قسم یو هغه قسم ده لا دلیل علی چې پاغي اس دلیل نشتا. وهو المعنی بقوله تعالی، هغه مقصود ته په دې قول د الله تعالی و عنده مفاتيح الغیب. دا الله سره چابیان د غیب دی، لا یعلمها، نه پوهیږي په دې الا هو مگر یو الله. وقسم بل هغه قسم ده نصب علی دلیل چې دلیل په ودرېدل
لکه ثانیش او صفات د والیوم الاخر و احوالی د آخرت ورځ او احوال حالات د آخرت د ورځې دی دلیل شته چې قرآن دی. عقلی دلائلم پیشتان نقلی دلائلم. دا گوری تقسیم دا غیب دے، یو غیب مدلل دے، یو غیب غیر مدلل دے، یو علم الغیب دے. علم الغیب کے دا تقسیم نہیں. علم الغیب حقی تاوئی چی بغیر دا دلیل نا، بغیر دا واسطے نا سڑی دا حاصل شی. دا شان علم دا اللہ نا بغیر مخلوق تا نشتا. علم الغیب بعض خلق خطاش آغی بیزاوی کی راغلی چی علم غیب دو قسم دے، مدلل و غیر مدلل. لیکن بیزاوی کی راغلی خو غیب راغلی چی غیب دو قسم دے، مدلل و غیر مدلل. علم غیب خو ندے راغلی چی علم غیب دو قسم دے. علم غیب یو قسم دے چی اس دلیل پی نہیں، چی دلیل باندے ثابت شواغی تا اخبار دا غیب و انباوی اطلاع علی الغیب دین خصو کی انکار نکی. دیکھ خو جگڑا نشتا، جگڑا خو پا حق علم الغیب کی دا بغیر دا دلیل نہ چاہتا حاصل شوی. تا سے بے پوچھ لیں دغه سے علم الغیب دا اللہ نہ بغیر مخلوق تا نہ دے ورکرل شوی، نہ کلن او نہ جزءن. دا زمان عقیدہ دا. بعض خلق کوئی علم الغیب جوزی خودیتا ورکرل شوی، دا مخلوق تا پیغمبر تا. غرض دا ہے دا تقسیم دا مدلل او غیر مدلل دا پا غیب کے دے، پا علم الغیب کے نہ دے. ذکر کپا علم الغیب کی تا تقسیم شی نو علم الغیب دو قسم شو، یو ہا چب دلیل ثابتی، یو ہا چب دلیل نہیں ثابت، دلیل بھی نہیں قائم. دا خو تقسیم دا شیش النفس تا و غیر تا چکم بانی دلیل قائم یا فا علم الغیب نہ دے و تا پا تقسیم کی راوستو. وهو المراد فی الآیت او دقا مراد دے پایت کی قسم ثانی دے. یومنون بالغیب ایمان لری پا غیبو پاغو سیزنو چی دوی تب دلیل سر معلوم شوی دیش ثانے دے، صفات دا اللہ تعالی دی، آخرت جنت دوزخ و داغی حالات. حاضا مراد با دا غیب نامر خفی علشی اذا جعلتو صلتا للایمان چدکل دا صلت ایمان کی. یؤمنون بالغیب ووقعته موقع المفعول به، واقع کے پزید مفعول به باندے دا مفعول به شی دا یؤمنون دا پارا بیا با غیب پا مانا دا خفی سرش. یؤمنون بالغیب ایمان لری پا امور خفیو دا با ماناش. وَإِن جَعَلْتَهُ حَالًا كَتَبْ بِالْغَيْبِ صِلَہ دا یؤمنون نکی بلکہ صلہ دا متلبسین کی، یعنی متعلق کی تر متلبسین پوری بیا بحال شی دا حق ضمیر نا چکم پا یؤمنون کی دے. بیا دا غیب معنی امر خفی نا دے، بیا با غیب پا معنی دا غیبت او خفا سرش. معنی بدا سیشی یؤمنون متلبسین بالغیب، ایمان لری بدا سے حال کی چی دوی مشتمل دے پا غیبت او خفا، یعنی تاسو نا پٹی ہم ایمان لری. دا سن لکا دا منافقینو چی تاسو سر مخامق شی وی آمننا او چی شپٹ شی نو بیا وی منگا ایمان نا دے راوڑ. لکا بی پوچھ وَإِن جَعَلْتَهُ كَتَدَاوَا وَغَرْزِ حال پا تقدیر دا متلبسین بالغیب کانا بیا بشی دا غیب پا مانا دا غیبت و خفا.
والمعنی بداسی شی انهم یؤمنون غائبین عنکم دو ایمان لري په داسې حال کې چې غایب استاسو نه لا کل منافقین د منافقینو پشان ندي الذين اذا لقوا الذين امنوا هغه چې کله مخامخ شي دای کسان سره چې ایمان راوړل قالوا وی آمنا واذا خلوا الى شیاطینهم چله یوازي شي شیطانانو سره قالوا وی انا معكم مونږ تاسو سره یو او یادا چې یؤمنون بالغیب او عن المؤمن به یاداره چې یؤمنون بالغیب ایمان لري غایبین عنکم یا غایبین عن المؤمن به ایمان لري په داسې حال کې چې غایبی د مؤمن به نه چې نبی علیہ السلام دی تاسو نه غایبی یا د مؤمن به نه غایبی مؤمن به نبی علیہ السلام دی کنه الکه به پوښتې لما روی لك روایت شوی چند ابن مسعود قال عبداللہ ابن مسعود فرمال چا تابعینو اظہار خفگانو کو چتا سو بختور ای نبی علیہ السلام هم لیدلې دی او په هغه ایمان راوړی د هغه د تسلی د پاره ابن مسعود رضی الله عنه وایي والذی په ذات میں دی قسمی لا اله غیره چې نشته بل معبود موجود غیر ددنا ما من احد افضل من ایمان بغیب ایمان نه دراوړې هیڅ چا چې غوړې د ایمان بالغیب نه ثم قرأ هذه الآیت بدایت ولست چې چا په غیب ایمان راوړي هغه خدای مونږ نبی علیہ السلام وحی نزول لیدل مونږ یا نستاس ایمان غوړې ځکه بالغیب دای د تسلی د پاره ویل کني صحابه ایمان ته بد چا ایمان رسی په پوی نه شوی دا دو معنا شي یؤمنون بالغیب او یادا د چې یؤمنون غایبین عنکم چې بالغیب حال شي درم وقیل چاویلی دی مراد بالغیب نه قلب دی ځکه زړه ته تنخ کاری کنه یؤمنون بالغیب معنا یؤمنون بالقلب پزړه کې ایمان لري دا نه چې صرف خپلې وي او زړه کې نشته والمعنى یؤمنون بقلوبهم ایمان لري بزړونو لا کمن نه د هغه چا پشان یقولون بافواههم چې وایي په خلو ما هغه لیس بقلوبهم چې د دې بزړونو کې نشته فالباء على الاول للتعدیت اول احتمال سره بعد تعدیت تپارش یؤمنون متعدی بالبعث وعلى الثاني دویم باندې چې حال شنو للمصاحبه بعد مصاحبت تپارش وعلى الثالث للاعلى دریم احتمال باندې بعد علی د پارشه پزړه ایمان لري یعنی دا زړه اله د ایمان دا تاسو به پوهی چې کې به پوهی ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون متقی به هغه چې د هغه عقیده بس یؤمنون بالغیب به متقی به هغه چې د هغه عمل بس ويقيمون الصلاة دریم دا چې متقی به هغه چې د هغه اخلاق بس ومما رزقناهم ينفقون د عمل د صحت د پاره اقامت الصلاة ذکر کوي بنیادی شی دی ويقيمون الصلاة پابندی سره بکئی منزنا علامہ بیضاوی یقیمون الصلاة تفسیر کې دو مباحث ذکر کوي اول د یقیمون څلور معنا غانی په بیان کی ای یعدلون ارکانها تر والصلاة پوری والصلاة نه تر مما رزقناهم پوری بیا د لفظ صلات تحقیق بیان کی یقیمون الصلاة معنا غانی دی اول دار چې یقیمون الصلاة تعدیل د ارکان د مانځ کوي ای یعدلون ارکانها برابر کوي رکنونه د مانځ ويحفظونها حفاظت د مانځ کوي د دې خبرنا ان يقع زيغن چې کګلې راشي په افعال د دې کې یقیمون بد اقام العود نشي
لرګې برابر کړي اذا قومه چې کله برابر کی نو اقام العود خدا اقامت برابر دا اجسام شو جواهرو نظرت یقیمون الصلاة کی دا اقامت لفظ دا امر معنوی سره دیگا که معقول سره چه صلاة تے تاسی بھی پوچھی اصل کی خواہ قام العود نہ دے چه برابر ہے پچا کے رشی محسوسات تو معقولات و اقامت دا مشابه دا محسوسات دا اقامت سره بے مانا و یقیمون الصلاة اے یواظبون علیہا ہمیشوالے کئی پدی من قامت السوق اذا نفقت قامت السوق وہ چلے دا بازار اذا نفقت مانا اذا راجت چکل رواج شی بازار او چلی گی اور بازار کل چلی گی چی سڑے پہ ہمیشوالے کئی دکان کل چلی گی چی ہمیشہ ہی سڑے کلاوئی کلاوئی او کل بندی بیا چلی گی یقیمونا دا اقامنا دے او قامت السوق بازار او چلاو او چلاول الکی گی چی ہمیشہ ہی ندو یقیمونا مانا شو یوازیبونا واقمتها تا بازار ودراو اذا جعلتا چیتے کلو گرزے نافقا چلی دن کے قال شاعر ویلی دی اقامت غزالة سوق الزرابی لأهل العراقین حولا قمیتا دا شبیب خارجی یو سڑیو حجاج ابن یوسف دے او آجو تا دا خز چوا غزالہ دا ډیره بهادره ښځه وه صحیح شو نو دا جنگ لره پاڅېدله چې د خاوند بدله واخلي د حجاج مقابلې ته پوره یو کال یې ورسره جګړه د حجاج ابن یوسف سره وکړه داسې نره ښځه وه نو یو ځل یې پې هجوم حمله یې پې وکړه نو حجاج ابن یوسف وتښتېده نو حجاج ابن یوسف بچے کم جماعت کی منز کاؤ هاغ جماعت کے دی د سحر منزو کو اب مانزے کی سورت بقرہ شروع کر سورت بقرہ پر کے ختم کر اغلے زور اور کہو چی تس ٹیزا نیچے تب بیا راش تب یا نشی رات لے دا سورت واقعہ وے مت سورت بقرہ وے متا نصر ویرے کا مانا چی تب رازی بقرہ بزمر وقت کی ختمی کی چې بخوا خو به خلکو تجوید سره ویلی نو ډېر بلا ډېر ټیم به لګي تاسې به پوه شئ نو دا شعر چا ویلی دې دې پورې پوه شئ ایمن ابن حزیم الانصاری دا ویلی اقامت غزالة سوق الزرابی رایج کو غزالی بازار د وحلو د جنگ لأهل العراقین د کوپیو د بصر خلق لرا حولا قمیتا کال پورا حولا قمیتا من حولا کاملا ندلت اقامت غزالا سوق الزرار اقامت پمانا د رواج کولو سرا پاینو اذا حوس فضا علیها چکل حفاظت وشی پدے کانت شکن نافق لکا چلی دلے اللذی یرغب فی چی سڑے رغبت کئی پاغے کے وَإِذَا زُوِّیَتْ چکل زائش کانت کل کاسد دسیشی لکا کاسد ناچل المرغوب عنہ چی خلق تی تخت اعراض تی کئی رغبت تی کئی لکا دا رغبت سے لکی چی فی راشی پمانا دا میلان سرا عن راشی پمانا دا سرا اعراض سرا عن راغن پمانا دا اعراض سرا لکا بے پوئی نشے لکه د ذهب په سیله کې چې عن راشي په معنا د میلان سره او چې فی راشي اله راشي په معنا د څه سره یا میلان سره الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهبوا ومن ليس عنده ذهبوا فالناس عنه قد ذهبوا مالم هم دقه شان دی الناس قد مالوا الى من عنده مال ومن ليس عنده مال
فالناس عنه قد مالو. دریم معنی یتشمرون لادایا یقیمون الصلاة، کوشش کئی پادا کولو دمانځ کې، تشمیر بڑ راوهل مټی را بڑوال، او یا معنی دا یتشمرون بڑ راوهی لادایا دا کولو دا غید دپارا، من غیر فتور ولا توان، بغیر د سستینا و بغیر د تقصیرنا، من قولهم د دې قولنا قام بالامر وقام اذا جد به، چې کله کوشش وکړي هغه وتجلد او سختی پکې وکړي، وزده زد د قعد عن الامر وتقعد د یلکه زما د کار نه تناس دی اناس نه ولاړی خو معنا سستی پکې، بستا په کار ولاړ یم، ولاړ معنا کوشش کوم، زه اقامت په معنا د ولاړې سره الکه تاسو به پوښتنه سلورمه معنا د یقیمنا او معنا دا د یؤدونها، یقیمون الصلاة منزدا کوي، وسی تعبیر د اذان په اقامت سره ولې وکړو، اقامت ولاړې ته وایي ځکه دا منز مشتمل دی په قیام باندې، دا جز دی کنه، د جز نه تعبیر د کل نه تعبیر په جز سره وکړو، او برا تعبیر وکړه شو د ادا د دینه په اقامت سره الاجتماع علی القیام، ځکه مشتمل دی په قیام، کما عبران لک تعبیر شوی د صلات نه په قنوت سره چې قنوت جز دی، رکوع سره سجود سره تسبیح سره، ولکه په پوی نشي اولنی معنا چې یعدلون اظهر ده، غرض ترجیح ورکوي اول معنا ته د درې وجهونه، اول وجه دا ده چې لأنه اشهر، دا تعدیل مشهور دی، او حقیقت ته زمونه ځکه دا متضمن دی تنبیه لره علا په دې خبره چې حقیق بالمدح من هغه څوک دی راعى حدودها الظاهره، چې رعایت د ظاهري حدودو د مانځ کړي چې فرایض او سنن دي، وحقوقها الباطنه او رعایت د باطنی حقوق د مانځم کړي، کل خشوع شو ول اقبال متوجه کېدل چې بقلبي پزړه علی الله، للمصلون د منځ کوون کې نه الذين من صلاتهم ساهون، چې مانځ نه غافل، دا مقام د مدح دی، او مدح ال کېږي چې تعدیل پکې وشي، او تعدیل ال کېږي چې د ظاهري حسن او د باطنی ښکلا رعایت وشي، او دا په تعدیل سره کېږي. ولذلك ذکر فی سیاق المدح، دې د وجنه خدای د مدح په مقام کې ذکر کړي، والمقیمین الصلاة، ودرون کې د مانځ دي، پورا کون کې د مانځ دي، وفي معرض الذم، او د ذم په ځای کې وي فویل للمصلین، افسوس ته مصلین ہوتا، ځکه تش منځ کوي، تعدیل پکې نه کوي. والصلاة صلاة فعلة وزن ده د صلا نه اذا دعا، چې کله سره دعا کوي، که زکات د زکا نه ده، کتبتا صلاة او زکات لیکل کېږي په واو سره په لفظ مفخم، ډک لفظ زکات صلات، اوس دعا ته صلات نه ویل کېږي بلکې فعل مخصوص ته وایي، وإنما سمي الفعل المخصوص بها، ونمولا سے فعل مخصوص په دې صلات سره لاجتماعه، ځکه دا فعل مخصوص مشتمل دی په دعا باندې، الکه په پوه نشئ. وقیل چاویل اصل الصلا حرک الصلوین، اصل د صلا دا ده چې حرک الصلوین کناټي وخوځول، لأن المصلي يفعل، ځکه مصلي دا کار کوي پر رکوع سجده کې. وسوال لے چې اصلی معنی تحریک صلوین د هغې نه را نقل شو فعل مخصوص ته، صحیح شو. نو په اول معنا کې تحریک صلوین کې خو مشهوره نه ده کنه، نقل خو دې ته وي چې اول او دواړو کې به یو شاني کنه، هی کې به مشهوره لکه دې دویم کې مشهوره ده، اول کې نه ده، دا وی دای ضروری خبره نه ده، د هغې نه را نقل شوې ده،
او په هغه کې عدم شهرت او په نقل ته نقصان نه رسي. ګورئ واجتهار هذا اللفظ اجتهاد د لفظ د صلى په المعنى الثاني په دې معنا کې چې پهله مخصوص ده ما عدم اشتهاری په اول سره د دینه چې مشهور نه ده په اول معنا کې چې تحریک سلوین ده لا يقده نقصان نه رسي په نقلی په نقل د صلى کې عنه د تحریک سلوین نه. وانما سميت دا یو مصلی بیا دای ته مصلی ولې وای تشبیه له تشبیه ور کوي د په تخشو کې عاجزۍ کې بر راکع و ساجد سره راکع او ساجد تحریک سلوین کې نو ټول منځ کوون کې ته شی ویلې مصلی الکه په پوښي چې راکع او ساجد په شان عاجزي کوون کې د درود شریف ولا